الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله مولانا العظيم. دا کما آیاتونه چې تلاوت شو نو عام مفسرین دا خبره کوي چې دا د دې امت چې کوم فرعون یعنی ابو جهل ملعون دا د هغه په باره کې راغلي خو مفسرینو دا خبره ورسره لیکلې ده چې اعتبار عموم د لفظ لري چونکه دا لفظ عام دی نو هر هغه څوک چې موصوف په صفت د دغه باندې د ابو جهل باندې هغه ټول د دې آیاتونو لاندې راځي هغه ټول په ټول باندې نو فرمایي الله رب العزت هغه دا وجه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیت الله شریف کې لمونځ کوو ابو جهل ډېر لوی غونډه و او ډېر لوی غونډګان ورسره وو نو هغه ویلې که دا ځل ما دې ولیده او ده دا مخ په دې خاورو کې خړه و نو ما به ولې دا مخ سم خړ کړی پر سر به ولې خپه کېدم او دا مخ به په دې خاورو کې دا قسم دباونه او دا قسم دغه به کول یو ځل ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه حدیث کې راغلی دي نبی علیہ السلام په مانځه باندې ولاړ دي ویل دا بیا راغلی دی بس بیا چې کوم دی دا ریاکار هذه المرائی دا ریاکار پیغمبر خوا دی ریاکار دی بس چې ور روان دی ملګري ورسره دي او ناڅاپه ودرېد او په شا باندې ریوس ګیرو لږ او په شا باندې راوتښتېد هغه ولې ویل زما او د دې محمد په منځ کې داسې یو کنده مې ولیدله چې هغه د داسې څه شیونو نه ډکه وه چې د هغې وزرې وي نو بس زه هغې نه مې راودانګلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که چېرې ده ما له ګوتې راوړی وې او دی ما ته رانږدې شوی وې قدرې وې نو دا به په رښتو ټوټې ټوټې کړی په دې هوا کې بیل بیل کړی دی او یو ځل نبی علیہ السلام سره مخامخ شو وایي چې تا ته ما ویل دلته به مونږ نه کې نبی علیہ السلام ولې به یې نه کوو نبی علیہ السلام ورته غوسه شو دی ورته وایي چې ته دې نه خبر نه چې په مکه کې زما نه د مجلس په لحاظ سره او د مجلسیانو په لحاظ سره هېڅوک ډېر نشته او غټ نشته زما څومره غونډګان دي او زما څومره مجلسیان دي او ته ماته دا خبره کې دغې دواړو خبرو جواب په دې آیاتونو کې دی اوس سوچ کوئ تاسو ارأیته ته نه ګورې دی متمرد او بدماش ته نه ګوري ارأیت الذی ینهی ته دی بدماش ته او دی سرکشه ته او دی شریر ته نه ګوري چې په خپله الله تعالی دله د سجدې توفیق نه دی ورکړی چې دی په خپله الله ته په ځمکه باندې لا خپل سر کیږدي نو چې بل یو بندې خدا الله ته په ځمکه باندې سر ږدي نو دی هغه هم نشي برداشت کولی افرأیت الذی ینهی ته نه ګوري هغه سړي ته دغه سرکش او بدماش او بدقسمته نه ګوري ینهی چې بندوي عبدا یو بنده د بندګانو د الله نه اذا صلی کله چې دا بنده مونځ کوي
که د وس کېږي نو دی بندوي. ارأیت ان کان علی الهدى وامر بالتقوى، ته نه ګوري، ته ماله دې خبرې نه خبر نه راکوي ان کان که چېرته وي دا بنده نیک علی الهدى په درسته لار جناب محمد رسول الله، ته نه ګوري که چېرته وي دا عبد صالح علی الهدى په درسته لار باندې په لار د هدایت رواني، خلکو ته درست لارې ښیي، او امر بالتقوى یا حکم کوي بالتقوى په پرهیزګارۍ باندې، یا حکم کوي او خلکو ته حکم کوي په تقوا باندې، یعنی د نیکۍ په کارونو باندې، په خپله نیک او خلکو ته د نیکۍ تلقین کوي، وعظ کوي، نصیحت کوي، خلکو ته حکم ورکوي د پرهیزګارۍ د کارونو. نو دا د دې لایق دی چې دی سړی د الله د بندګۍ نه بند کي. او دا بل بدماش ارأیت ان کذب وتولى، ته نه ګورې دې بدماش ته که چېرې دې نسبت د دروغو کوي هر حق خبرې ته، وتولى او دې اعراض کوي د دین او د دعوت حق نه اوړي، ته نه ګورې الم یعلم بان الله یرا، ولدا سرکشه نه پوهېږي په دې خبره چې یقینا الله ویني د شریر او د مفسد فسادونو او شرونو هم الله ویني، او د نیکانو صالحانو توضع او عاجزي او بندګي هم الله ویني. دې ته نه ګوري دا بدماش. کله داسې نه وه پکار، دا کلمه ردعه ده، داسې نه وه پکار. لئن لم ینتهي قسم دی که دا ابو جهل یا د ابو جهل بچې یا د ابو جهل په صفت باندې موصوف هر څوک چې الی یوم القیامه دې قلار نشو، لننصفعن بالناسیة ناسیة کاذبة خاطئة، را به کاږو موږ دله، لنصفعن را به کاږو موږ دله په هغه تندي په هغه پیچکي ناسیة کاذبة چې تندی دروغجن دی، پیچکی دروغجن دی، خاطئة خطاکار او ګناهګار تندی دی، دا به موږ را کاږو. نو په دنیا کې د بدر په واقعه کې بیا را کاږو. دا دې نه خبرې چې په بدر کې ابو جهل د هغه ټولو غونډګانو سو وجلی شو چې به کومو ناز کو او نور ته پراته وو. په درېیمه ورځ باندې دا رنګونه تک تور شوي، او نبي علیه الصلاة وسلام صحابو ته وویلي چې دا مردار یې د خپۍ نه ونیسئ او قلیب بدر کوی ته یې واچوئ. نو هغې د خپو نه ونیول او را یې ښکل او قلیب بدر کوی ته یې واچول. لنصفعن بالناسیة ناسیة کاذبة خاطئة، دا په بدر کې راښکلی شو. او هر چې په آخرت کې دی نو د الله زبانیه فرشتې د ابو جهل او د ابو جهل غونډګان او د هغه په صفت موصوف خلک دا به ونیسي او جهنم ته به یې راکاږي. د غیر دنیا سزا وه په بدر کې او د آخرت سزا یې په سر باندې پرته ده. او د دا دباو کوي پتا چې زه د مجلسیانو په لحاظ سره ډېر ما سمه غونډګان ډېر دي او ما سره په مجلس کې ډېر نامتو ځوانان دي، او محمد ته په ما باندې دباو کې نو فلیدعو نادیه، راودي بلي خپل هم مجلسیان نادیه مجلس ته او مجلس کې ناستو خلکو ته ډېر خپل هم مجلسیان راوغواړي، بدماشان دې راوغواړي د مقابلې دپاره. سندعو الزبانیه، زر ده چې موږ خپل پولیس به راوغواړو، خپلې فرشتې به راوغواړو، او خاص کر زبانیه
هغه فرشتو ته وایي چې کوم په جهنم او په اور باندې مقرر دي. که الله داسې نه وه پکار دې ابوجهل لا چې په خپله د الله بندګي نه کوله نو ده له پکار نه وه چې نور خلک د الله د بندګۍ نه بند کړي. پیغمبره تسلي حاصله کا، هیڅ پروا د دې ابوجهل او دې غونډه مه کوه. لا تطیعه، ګورې د خبره ونه مني، د دې غونډه خبره ونه مني او د دې په ځای وسجد خپل رب ته برابر سجدې کوه. تا دې سجدې ته نه پرېږدي، برابر سجدې کوه. او وقترب، نږدې که ځان الله ته چې په کومه طریقه باندې الله ته نزدېکت ممکن وي په هغه طریقه ځان خدای ته نږدې کړه. او په حدیث شریف کې راغلي دي چې انسان باندې ګوره لکه کورې دې خدای ته اچولی نه دي ګوره. ما تاسو پخوا ویل چې قرآن ما پخوا زود کړی دی، د ما ډېره خواري کړې ده او زما ډېر اوچت خلک په دې کې استادان تېر شوي دي. دا خو داسې اوس ماشومانو ته پاتې شوی یم. صفا درته وایم تاسو ته. نو که زه وایم دې وخت کې ستا دا چهرې ګورم، دې وخت سوچ نه کوم چې دې څه ترجمه وکړم. دا مال راغلی د الله راوستی ده. دې وخت زه تاسو یې کوم چې تاسو ورته څه توجه ده زما دې خبرو ته، او دا د الله خبرې زه تاسو ته اورم، تاسو ورته څونه متوجه یي. نو تاسو هغه دی کې ته ګنې بار چېرته سره غلي دي هغه څه کوي. ډېر ویناور د پورې کوم. نو خبره دا ده چې حدیث مې تاسو ته ویو، په حدیث کې راغلي انسان په کوم حالت کې الله ته ډېر نږدې دی، نو په حالت السجده کې. د دې وجې نه د سجدې په حالت کې دعاګانې دا ډېرې زیاتې مقبولې دي. ما شیخ عنایت الرحمن ته ویلي چې دا سجدې په وخت کې سړی دعا کوي، نو دعا کې خو رفع د یدینو ده. نو هغه ما ته ویل چې د خدای بنده ګوته به داسې کوي که داسې دا ګوتې یو داسې اوچته کړي، سجده به پروت دا ګوته به داسې اوچته نیولي او دعا به کوي. پوهېږئ که نه په دې طریقه باندې. دا به ما په خپل به کتاب کې ولیده، زما خپل شیخ خبره په یو ځای کې بیا منظر نه تېره کړه چې داسې یو ګوته چې سړی اوچته کړي دا هم کافي ده. داسې پوهېږئ په دې خبرو باندې. او په دې ځای باندې به د خیره څه سجده به مو کوئ ښه، او ټول به سجده وکړئ. چا چې واورېده، چا چې وویله، ټول به سجده وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ځکه چې د الله احسان دی زموږ د بندولو، څوک د سجدې نه شي، خو موږ سجدې نه لرو او چا سجدې ته نه پرېښودل. موږ ته خو د الله احسان دی، هېڅ رکاوټ نشته، خو موږ دونه بزدله بېکاره بې همته شو چې موږ سجدې الله ته نه لرو. دعا وکړئ چې الله رب العزت موږ او تاسو له توفیق راکړي دغه سجدو چې په هغې باندې زموږ او ستاسو نه زموږ او ستاسو رب راضي شي. الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ ټول په ایمان کې. څونه زموږ مشران کشران زنانه نارینه او فاسد ټول به څونه د مسلمانانو بیماران دي، الله ټول د شفا کامله عاجله ورکړي. یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ ټول په ایمان باندې کړي. ای پروردګاره په تمامه دنیا کې اسلام غالب، مسلمان قوم غالب کړي. خدای د قرآن او سنت باندې دستي راولي. خدای د دې چې څوک مخالفت کوي په هر شکل کې کوي، الله هدایت ورته وکړي، که بدقسمته یې تباهي کړي. یا الله د مسلمانانو دادرسي د دنیا په هر ګوټ کې د کفارو، مشرکانو، صلیبیانو، یهودیانو، هندوانو، سیکانو، دهریانو د ټولو نه خدای د هغې حفاظت وکړي. خدای د هغې تعاون وکړي. د کشمیر مسلمانان، د فلسطین مسلمانان، د دنیا د هر ګوټ مسلمانان الله د هغې د جان و مال حفاظت وکړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. جامعه تعلیم الاسلام مندني الله آباده کړي. دې کې څومره کمی دی الله د غیبو د خزانو نه یې پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د آبادولو، چلولو، قرض خلاصولو ته راوړي. الله دې د قرضونو